په دغه ربیع الاول سن 6 هجری کې بل واقع شوې ده. ذی قرد د یو چینی نوم دی، د غطفان د آبادیانو سره نږدې دی. هلته کې د نبی علیه صلوات والسلام د اوښانو چراهګاه وه، ملکو د سریدو ځای. عیینه ابن حصن فزاري 40 کسان ورسره دي، په سورلو سواره دي. په دغه د نبی علیه السلام په چراهګاه باندې چاپه وواله. د نبی علیه صلوات والسلام اوښانې واخیستې، ویځغلولې. د ابوذر رضی الله عنه زوی و، هغه نبی علیه صلوات والسلام د دې اوښو په حفاظت باندې مقرر کړی و. دغه کسانو هغه د ابوذر رضی الله عنه زوی شهید کو، او د ابوذر رضی الله عنه بیبي وه، هغه ځان سره د دغه ځای نه دې کافرانو بوتله. سلمه ابن اکوع رضی الله عنه یو صحابي دی، دله الله تعالی یو د منډې طاقت ډېر ورکړی و، د به ډېره تیز رفتارۍ سره منډه واله، او بل غشي به هم ډېر ښایسته ویشتی شو، تیرانداز هم زبردست تیرانداز و. منډه به یې لکه اس سره به یو شان منډه وهله، او په دې کې به د غشي هم چې ویشتو هغه هم په نشانه صحیح لګېدو. داسې ټریننګ یې کړی و ماشاءالله. دې صحابي ته پته ولګېده دا د ګولۍ په شان چې ځغلي. نو دی ورپسې شو، او چې کله ورپسې کېدو نو د هغې نه مخکې د مدینې طیبې خوشا کې داسې غونډۍ دي، ډیرکۍ غونته دي. په یو ډیرکۍ باندې وختو، او 3 ځلې دا چغه وواله، یا صباحا یا صباحا یا صباحا. دا اواز په ټوله مدینه کې وکړنګېدو، هغه خو ډېر زور سره ویلو، وکړنګېدو. سلمه ابن اکوع رضی الله عنه غشی ویشتونکی دی، په منډه ورپسې دی. دا کافر یې په یو چینه باندې را لاندې کړ، غشي ورولې پې شروع کړ، او غشي ویشتو کې صحابه کرامو به په جنگ کې په جهاد کې جهادي ترانې ویلې. دا ترانه ځان سره ویله، انا ابن الاکوع والیوم یوم الرزع. زه د اکوع زوی ما، نن به معلومه شي چې چا د شریفې ښځې پیس کړي دي او څوک کمینه دی. دا د زور او د کبر خبرې دي که نه، دا په عام ماحول کې یو بل ته ویل نه دي پکار چې زه د پلانکي خان زوی ما. یو بل سره ماحول کې داسې نشي ویلی، دا ګناه ده. او چې کله کافر ته ور مخامخ شي، هغه ته به بیا څه وی، اوس به دې پته ولګي زه د فلانکي خان زوی ما، او ما د پښتنې پیس کړي دي، او زه پښتنې لوی کړم. اوس به دې پته لګي، بیا ویلی شي پښتون پښتون ټکی ویلی شي بیا. نو زه د اکوع زوی، نن به معلومه شي چې چا د شریفې ښځې پیس کړي دي او څوک کمینه دی. تر دې پورې چې هغه 40 کسان دی، یوازې داسې غشي پې ویشتل چې هغې نه یو 2 خطا کړي، اوښانې هم ترې راخلاصې کړي، او هغې نه خپله 13 یمني قیمتي څادرونه هم ترې پاتې شوی هم ترې راواخیستل. د هغې د تګ نه بعد نبي علیه صلات والسلام 500 یا 700 کسان ولېږلو. تیز رفتارۍ سره مسافت توی کو، منډه وواله، ورسېده، هلته ورسېده. دې نه مخکې نبي علیه صلات والسلام څو کسان په سورلی سواره لېږلي وو. دې کسانو مقابله وکړه، 2 مشرکان مړه شوه. یو مسعده ابن حکمه د ابو قتاده رضی الله عنه راولګېدو، دا کافر قتل کړی دی. بل ابان ابن عمر عکاشه صحابي رضی الله عنه راولګېدو، دغه ابان قتل کړی دی. په مسلمانانو کې محرز ابن نضله رضی الله عنه چې د هغه لقب اخرم و، هغه د عبدالرحمن ابن عیینه د لاسه شهید شوی دی. سلمه ابن اکوع رضی الله عنه چې واپس رالو، د نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شو. نبی علیه صلات والسلام ته وویل فلاني ځای کې مې هغې تږي پرېښي دي، هغه چینې ته تندې ماتولو ته مې نه دي پرېښي، تږي دي. ما له یو څو کسان را ورپسې ورشم چې د لګیب سیب ټول راولمه. نبی علیه السلام ورته وایي ابن الاکوع ملکته فسجه. ای ابن اکوع بس اوس تا پې ګوډه سواره شوه، قابو دې پې بیا موندو،
بس نرمي وکړه. مشرکانو شکست وخوړ وتښتېد. نبی علیه الصلاة والسلام یو شوارو ځلته ایسارو، بیا صلات الخوف منځ نبی علیه الصلاة والسلام وکړو. 15 ورځې بعد بیا نبی علیه الصلاة والسلام سره د سلمى ابن اکوع او د صحابه سره مدینه طیبه ته واپس راغله. په دغه کال په ربیع الاول کې یو بله واقعه پیښه شوې ده. نبی علیه الصلاة والسلام عکاشه ابن محصن رضی الله عنه یو صحابي دی، 40 کسان ورسره ملګري که غمر د یو چینی نوم دی هغه طرف ته ولېږله. په هغه چینی په خوا کې چې کوم کافر اوسېدل هغې ته چې پته ولګېده چې د نبی علیه السلام زمریان را روان دي، نو هغې خبر موندو سره وتښتېده. او چې کله دې ته هلته څوک هم میلاو نه شو، نو شجاع ابن وهب دی اخوا دېخوا د تلاش دپاره ولېږلو. د نښو نښانو نه ورته پته ولګېده چې د دې د څاروو هېڅ څه پته نه لګي چې د دې څاروي چېرته دي. په دوی کې یو کس و، هغه د صحابو له په ګوتو ورلو، هغه یې ونیو، د هغه نه یې معلومه که، نو هغه ورته بیا صحیح پته وښوله. صحابو چې کله چاپه ووهله نو 200 اوښان ورته په غنیمت کې په لاس باندې ورله، هغه یې مدینې طیبې ته راوست. په دغه کال بله میاشت ربیع الاخر د هجرت 6م کال دی. ربیع الاخر میاشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د لیلس سړی ورک ذوالقصه طرف ته بنو ثعلبه او بني عوال مقابله د پاره ولېږل. دا دوه د کافرو قبیلې وي. د شپې ورسېده، چې ورسېده اوده شوه. کافران چې هغې ته نه په غرونو کې پټ شوه چې د نبي علیه السلام زمریان راغلي دي. په غرونو کې پټ شوه او دا صحابه کرام تک سره ستړي ستومانه اوده شوه. هغې ته چې کله پته ولګېده چې صحابه کرام خو اوده شوي دي، هغې په شپه 100 کسانو حمله وکړه او دا ټول صحابه کرام شهیدان کړه. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه زخمی شو، زخمی حالت کې پروت و. هغې چې وکتو نو د هغې دا خیال رالو چې دا مړ شوی دی. یو مسلمان په هغه لاره باندې تېرېدو، محمد ابن مسلمه یې راوچت کړو، هغه یې مدینې منورې ته ژوندی بیا راوړو، نور شهیدان شوه. انا لله و انا الیه راجعون.